رحیم باب الجماعت سبق نمبر دا 29 باب الجماعت دي زنا مصنف رحمت الله علیه دی جامع ولا حیثیت د تخایخا کنا والجماعت جامع سره منس کول سنت مؤکده دا سنت مؤکد دا واجب ته په قوت کې نږدې ده و اول الناس بالامامه امامت د پاره ټول نه غوره سړی او لا سړی څوک ده اعلمهم بالسنت چې سنت باندې ډیر پوي وي څه معنا د فقه علم الشریعه نه واقف وي فإن تساووا که برابر په دي کې ټول یو شان دي فاقرأهم بیا پکې زیات قاری مجوید سړی پکار ده چې ته زیات قرات ورسی خپوی په دي شي کې فإن تساووا کدی کې برابر په اورعهم بیا ټول نه زیات پرهیزګار انسان اورع منه پرهیزګار متقی سړی فإن تساووا کدی کې برابر په اسنهم بیا ورکه هغه سړی د چې عمر رسیدي اسن منه عمر نه لګ زیات ويكره مکروه تقدیم العبد دی غلام مخکې کول منځ ته مکروه دي ځکه د په خدمتونو کې مشغولي صفا ستر نه والعربي اندسه ته بندوچی سړی دیهاتی سړی تهذیب ادب علم او شناس نه شي لري وي والفاسق فاسق سړی چې د دین اهمیت نه لري او نه دین ته دومره پام کوي والاعمى ډون سړی چې د پلیتان وغیرہ شان نه ځانم نشي سترنده سينور کرونا نشي کولای ډیر ولادي زنا او بلا کاس چا دی شی پردی فلور مور پیدا وي ماته لشي پاین تقدمو که مخ کی شو دا کسان جاز منځ خو کیږي لکه بهتره نه ده وينبغي للامام بل امام د پاره د مناسبه ده الله يطول بهم الصلاه چې خلکو ته ډیر اوګد منځ ما کوي ځکه به دینه خلک نفرت کیږي ويكره للنساء خذتا مکروه د ايسولین وحدهن بجماعت چې بیل تر بیل باندې ټولي خزر جامع شي منځ وکي د سینه د حق نر پسې ودر دی پردې کې سیټ دی وکیږي فین فعل لك خام خذویل شي مونږ کو جامع سره وقفت الامامه وسطهن نو کوم دي کې امامه ده ناغاب مانس کې ودرې کل عورت لکه څنګه بربند کسان چې جمع کوي نو بربند سړی په مانس کې ودرې مخ تورسته بنو ودرې ومن سلم على واحد کای سړی وسړي سره جامع منس کول وقامه عن يمينه ځان نبی خي طرف ته ودرې وان كان اثنين کبه دوا کسان یغه ته منس کې تقدمهما اغونه به د مخ کې ودرېږي د دوا کسان بشه کې ځان نه سر ته ودرې ولا يجوز للرجال سړیانو ته نه د جیز ايقتد بامراه چې خزي پسې منځو کې نه کیږي او سبین یا نابالغ بچی مشوم پسې وکی دا نه کیږي خاص کله کسان ډيري خزي مشومانه شي پکې خنساګانه شي به څنګه سب جوړو هیڅ وای سفر رجال ټول ناول سب سړی جوړي کبه ډیر سړی دوه درې دي جوړ کی دوی په کله 15 سپونه د سړیانو پراشو مثال ثم سبيانو به د وړو الکانو سپونه جوړ کی ثم الخنسا به د خنسا مشکل وغیرہ ولا کم شي نرخزي ثم النساء به اخر کې به د خزو ولا جوړ کی فین قامت امراه الى جنب رجل مشترکان فی صلاه واحده دی کای و سړی پسې ورسنه کاس وی لور د خزار غل جامع کی وداری نو فین قامت امرتن کا خز او دردل المنزکی لا جنب رجل یو سړی ساند کې ودردل څنګه کې مشترکان فی صلاه واحده یو المنزکی شریکا دی فسدت صلاته دی سړی ول المنز بیا شکیږي متیږي صدا خز مشتاهات ای غاټي همدا شتمانس کې شنه ته باغات شهجا حاجز نه فردا وغیرہ نه او امام نیت کړي برابرۍ محاذات ورکی راشي الا ويكره للنساء طول خذ د پاره مکروه د حضور الجماعت جامع منځ ته بنه رسیها بډای خزي سبي وغير المنزون ترتلل شي یا مسخوتان وغيره د خاغو د پاره په حال بس د شن شدي بانه دي علماء طرفنا ولا باس دي پروانشت بین تخرج العجوز چې بډای خزه لاړ شي منځ ته په فجر سبي منځ کې ځکه دې ټیم کې فاسق خلق خوبولي وي والمغرب والعشاء د ماخام منځ ټیم کې دې ټیم کې پروټي او خوراک یو په تماشو کې مصروف وي عند ابي حنيفه رحمه الله امام سے پنځ بندي وقال ابو يوسف ومحمد رحمهم الله صاحبين واي يجوز خروج العجوز في سائر الصلوات فطول منزونو کې دو توتل جایز دي ځکه سدو ته چوک تعرض نه کوي څوک ته مخ کې کیږي نه خو صحیح خبره ده چې نور منزونو کې بدانه وزي سوريزي ولکم دي ځکه فرت الشبق دی وجنه کې دی شي چې فاسق سړی ته پلاره کې عارض شي مختی ولی سولی الطاهر پاک سړی به جامع منځ نه کوي خلف من هغه چا پسې جامع منځ به نه کوي به سلس البول چې ته تشو متیازو ساس کو بیماری وي ولا الطاهره ونشي پاکه خزه منځ نشي کولای خلف المستخاذه خزه پسې چې هغه ته استخاذه وي
وللقارئ هغه سړی چې قاري وي قرآن 3 آیته زده وي هغه مونځ نه کیږي خلف الامي هغه سړي پسې چې یو آیت هم نه وي زده. وللمکتسی هغه سړی مونځ نشي کولی چې لباس غوستولی خلف العریان بربنډ په سیدي مونځ نه کیږي.